کې مو هغوی هم د هغوی سره د بزنسمینانو سره ملاقاتونه کړو. دا څه نوی شی نه دی په دغه لحاظ سره. دویمه خبره دا ده چې زمونږ خو بنیادي مقصد دا دی چې خلکو ته عوامو ته ریلیف وشي، کو ډالر کم شي او کو چینی کم شي او کو د بجلی هغې کې ریلیف ملو شي، نو د هغې مونږ ویلکم کوو. خو ما خپل هغې کې چې کومه خبره وکړه اصل حل دغه دی چې کوم یو څه اقدامات کېږي هغې پسې د پولیټیکل بیکینګ چې نی نو هغه شانتې د هغې اوس مونږ په دې خوشحاله وي چې یاره خلکو ته لږ ریلیف ملو شو. خو پولیټیکل بیکینګ چې کوم سټرکچرل ریفارمز دي هغې چې اوس دا دوی جوړ کړی دی، هغه فیسیلیټیشن هغې جوړ کړی دی چې د بار نه به دومره پیسې راځي، اوس ګورو چې راځي نه راځي، خو رام شي. خو د هغې لپاره د عوامي داسې د پولیټیکل بیکینګ ډېر ضروري دی چې هغه وشي. کومې پورې چې د مولانا صاحب خبره ده د عدم اعتماد، خو مونږ هم د هغې باندې داسې هغې کې نو اغوښتی چې عدم اعتماد زمونږ بنیادي چې کوم د پی ډي ایم هغه مقصد و، دا خو دا و چې یاره دا الیکشن چې دی دا هغه شوی دی، غلط شوی دی او سلیکټډ هغه دی، او مونږ په دې ملک کې دوباره الیکشن غواړو. نو دا د عدم اعتماد هغه چې راغلی دا بنیادي مونږ په دې دا ذهن کې دا نو مخکې هغې کې و پی ډي ایم چې کوم دا نکاتو په هغې کې و چې دا هم یو طریقه ده، او دا پکې یو پارټۍ خصوصي طور باندې اچولو. خو دا چې اوس کو فوري الیکشن اعلان کړی وی نو د هغې به شاید بیسک دا چې کوم مقصد چې و زموږ حل شو. نو هر یو پارټۍ خپل یو موقف دی، مولانا صاحب دا خپل موقف دی، او مونږ خو دا غوښته چې بهی الیکشن چې کوم هغه شوی زمونږ په نظر باندې هغه الیکشن صحیح نو، او دوباره په ملک کې الیکشن پکار دی چې جنون صحیح معنو کې صحیح هغه چې دي نمایندګان د حکومت راشي. یو دا تاسو په خپلو خبرو کې هم دغه وویل چې مردمشمارۍ باندې تاسو خبرې وکړئ، نو داسې ویل کېږي په دغې مردمشمارۍ کې چې ډېر پښتنو سره خبر پښتونخوا سره زیاتې شوي او هغه صحیح عدد شمار چې دی نو هغه نه دی ښودلی شوی. د قومي وطن پارټۍ به د دې لپاره څه سټانس وي؟ او بله خبره دې سره وجیب بل سوال دا دی چې پرون بله ورځ په چترال کې چې دی نو د یو ګاونډي ملک په طرف چې دی نو مظاهره شوې دی، او زمونږ وزیر اعظم صاحب چې دی نو دا تور هم لګولی دی چې په امریکې کوم کور دی چې دی نو هغه ترهګرو ته د هغوی هغه وسله ملو شوې ده. دې کې څومره حقیقت دی؟ کومې پورې چې د مردمشمارۍ خبره ده دا حقیقت دی، او ما په دې باندې زما بیان هم راغلی دی، اصف نثار صاحب هم د هغې تذکره کړې ده، او ما پې مختلف هغې باندې دا موقف باندې دعوه کړې دي، او دې موجوده نگران حکومت هم دا زموږ ډول پارټي کانفرنس شو په هغې کې ما دا خبره کړې وه چې بهی دې کې زموږ ته نقصان رارسېدی صوبې ته، او د دې هغه وخت کې چې فاینانس منسټر و هغه ته ما ټلیفون کړی چې دې کې موږ ته نقصان دی کې به اوس موږ ته دا کم وسایل چې دي هغې کې اوس څه 40 نواله 50 ارب روپۍ به موږ ته کمې میلاویږي ډیویزبل پول نه، او دا چې ډیویزبل پول زیاتېږي نو دا تعداد به هم زیاتېږي، دا نقصان دی. تیر مردمشماري هم مونږ خلاف وو، اوس په دې وخت کې چونکې دا نوټیفای شوې ده، بلکې مونږ خو دا خیال و چې د دې چیف منسټر چې دی هغه دا خبره هلته اوچتوي، خو هغه اوچته نه شوه. خو اوس مونږ غواړو چې کم از کم دا حلقه بندۍ خو دې ټیک شي که نه، خو هغه شی زمونږ چې دی موقف هغه برقرار دی چې زمونږ هغه کم شو، او د دې باندې د دې به تپوس کېږي چې دا ولې دا کم د چا په دې کې کوتاهي کړې ده چې دا په دې باندې هغه کم شو.
دویمه خبره تاسو دا چترال والو کا چترال والا واقعه ډېره سنګینه واقعه وه او دا یو داسې علاقه وه چې هغه دوی دا ګڼله چې دا کمزور ترین علاقه ده دلته په اسانه موږ کېدی شو دا بمبوري دا علاقه چې دا دلته خو ستاسو خیال وي مخکې درې څلور کاله مخکې دې ځای نه خلک هم خواشي وو هم نورستان صوبې ته هلته دوی بوتلي وو دا خو اوس ډېر لوی هغې سره دوی هغه وکړه د دوی مقصد دا و چې دلته به مونږ یو خپل هغه جوړ کړو او خپل عمارت اعلان به وکړو نو ما خو پې ټویټ هم کړی چې یاره افغانستان حکومت چې کوم وعده کړې وه چې زمونږ سرزمین به د هغې دپاره ځمکه به استعمالېږي نه د بل ملک خلاف د هغې دا خلاف ورزي شوې ده او دې باندې حکومت ته د هغې له پکار دی چې شدید طریقې سره هغه وکړي دا رد عمل وکړي یعنې هغوی سره دا خبره اوچته کړي اوچته کړې ده خو ما نن دا فورن منسټر بیان کته هغه وایي چې یاره دا شوې ده خو د افغانستان حکومت ته د دې علم نو دا خو زما په خیال صحیح جواب ما ته نه ښکاري چې دا داسې هغه دي او دا چې کومه تاسو خبره وکړه د اصلي والا دا ما بالکل صحیح ده امریکا خو اوس وایي چې نه مونږ دوی ته اصله نه ورکړې اصله هلته پاتې شوې وه اصله د افغان سیکورټي فورسز چې کومه اصله وه چونکې افغان سیکورټي فورس خو تاسو نشته هغه اصله خو هلته هغه پاتې شوه هغه اصله خو طالبانو ته مې شوې ده خو د هغوی په وساطت سره هر چا په وساطت سره ټي ټي پي ته مې شوې ده ټي ټي پي نه بیا آی ایس ته یا داعش ته تللې ده هغوی سره اوس د نایټ ویژن هم شته هر یو قسم اصله هغوی سره شته دا یو تشویشناک خبره ده سر د اخري کوېسچن تاسو کوم سر سایفر حوالې سره تاسو وایي چې سایفر پی ډي ایم حکومت مو چې دا ډي نوټیفای شو د هغې نه پس بیا دا تحریک انصاف چې کوم چیرمین د خلاف کاروایي شو تاسو سر دې په کوم نظر کوئ دا ښه سوال تا وکړو دا ضروري سوال و ګوره جي پی ټي آی خو اوس دا وایي چې دا ډي نوټیفای شو زه دوه درې سوالات دي زما په دې باندې په فورن آفس کې په زرګونو تعداد کې سایفر موجود دي نو آیا هغه ټول سایفر چې دی ډي نوټیفای شو ډي کلاسیفای شو او که نه صرف دا یو هغه شو نو دویم دا چې آیا دا ولې دا یو هغه ډي کلاسیفای شو او درېیمه دا چې څه وخت کې دا رومني ځل باندې هغه شو نو هغه وخت کې خو ډي کلاسیفای نو که نه بله څلورمه خبره ده چې دا هر یو ملک کې دا کوم سیټ کلاسیفای کولو لپاره یو کمیټي یو طریقې نه هغوی هغه ډي کلاسیفای کوي 10 کاله پس 15 کاله پس هر څه چې امریکې کې کېږي نو دا ولې په دې کې دا تعجب چې دا یو هغه کوو موږ دې سوالاتو موږ ته جواب نه ملو چې دا یو ډي کلاسیفای شو نه نور چې سامنے په زرګونو تعداد کې پراته دي هغه ولې هغه کلاسیفای شو او نه شو نو دا دې نه یو سیاسي خبره جوړه شوې ده همدغه راته چې تاسو د الیکشن خبره وکړه روان چې کوم الیکشن کار کېږي نو هغې کې به دا 16 مهینې تاسو په پی ډي ایم کې پاتې شوې د هغې قومي وطن پارټۍ ته بینیفټ شته خو نه د هغې ډیمیج وشو دلته په چا سره ګوره دا خو ټول هغه وایي چې بینیفټ وشو یا نه شو هغه وخت کې خو مونږ په دې مین پولیټیکل ارینا کې ځان شاملول غوښتل او مونږ ته دعوت راغی نو هر څه چې دي هر ځای کې مونږ یو خپل پوینټ اف ویو هغې ته ورسوو اوس بعضې خلک وایي چې یاره دې نه مونږ ته فایده شو فایده خو دا فایده خو وشوه که نه چې بهی د مونږ یو پوینټ اف ویو هر ځای ته ورسېده نو دې نه زیاته فایده سیاست کې خو همدا وي چې بهی ته خپل هغه کوس مونږ دې نه پاتې شوي وی نو خو بیا خو به هغه شانتې زمونږ موقف چته هم نه هغه کېده
موږ کراچۍ کې د چا کړی کوټه کې کړی دا نو کم از کم خلکو ته خو پته ولګېده کنه نو په دې حالاتو کې چونکې زموږ هغه الیکشن نه پس یو پوزیشن و موږ غوښتل چې په هغې کې لیک هغه وشي کومې پورې چې د هغې خبره ده چې الاینس به یې کړي الاینس لا فیصله نه ده شوې هېڅ او زما په خیال کو زیات نه زیات کېږي نو ډسټرکټ سطح باندې سیټ ټو سیټ ایډجسټمنټ ته خبره رسي دی نه علاوه نه خو زما به صرف دا هغه چې دا کوم پارټۍ یو ځای وي پی ډي ایم او دا نور پیپلز پارټي اے ان پي یو حکومت کې یو ځای وي مونږ د هغې حصه نه وو مونږ ته آفر شوي وو چې تاسو هغه کې خو مونږ وایي چې زمونږ په دې کې حصه نه اخلو نو مونږ هغه نه وو اخیستی هغه وخت کې کو د نورو پارټو داسې نه شو کولی مونږ خو د ګرانې خلاف هغه وخت کې اواز اوچت کړی اوس هم اوچته و د هغې نه مخکې مونږ اوچت کړی نو په دې لحاظ سره اوس په کتی شي سیټ ټو سیټ کې کو زموږ چا سره هغه راته نو هغه به یې خو باقاعده الاینس لا د هغې څه امکانات نشته سوال مې دا دی چې بجلي د یو ملک ترقۍ کې د ټولو نه اهم موږ چې کله نه راشروع شوي وو هغه د هغه نه په منګلا په ورسک او په کوربیله په دغې باندې زموږ ټوټل انحصار دي زموږ صنعتونه چې کوم دي هغه تقریبا یا پنجاب ته لاړل او د پنجاب مقصدیت بهر روان دي تیرو لسو اخري لسو کالو کې د انډیا په سلونه ورکوټي بجلیګرې جوړې کړې زموږ ته اوسه پورې په دغې روانو اوبو باندې تر دې وخته پورې په تیلو باندې زموږ انحصار دی په کویلې انحصار دی په زموږ په اوبو چې د ټولو نه ارزانه بجلي جوړېږي په هغې باندې انحصار نشته تاسو نه ګڼئ چې سیاستدانانو لږ شاته دې پاملرنه نشته او ستاسو فرض کا دور راغی یا په مرکز کې چا سره ملګرتیا وي په دغې باندې به کار کوي بالکل پکار دی بلکې دې کې صرف حکومت نه پرایویټ والا کو څوک هغه کول غواړي خو دې کې بیروکریټک هغه هرډلز چې دي هغه دومره دي چې هغه پرایویټ څوک راځي هغه شي مایوسه شي یا څه دي او د دې حل همدغه دی دا درې دي یا بجلي دا د هایډل دی یا سولر دی دا دوه چې دي یا وینډ دی دا درې چې دي په دې باندې چې کار وشي نو زموږ دا مسله به حل شي او د بار نه به دا اوس بنیادي هغه چې دی اوس بیم ذهن ته راغله دا خبره چې یاره دا بار نه چې تیل راغواړو او ډالر دې ته ورسېد او دا تیل ګران شو نو د هغې په وجه بجلي ځکه د آی پي پي چې دي دوی خو تیل ګران شي ناپاس ورکوي هغه حکومت ته پاس ورکوي نو موږ د عوامو ته خو نقصان دی شی همدغه دی دا دوه خو اوس جوړېږي دا هغه دی څه نوم یې دی پاشا مومن ډیم او داسو نو دې کې به تقریبا دا 4.5 او تقریبا 10,000 میگا واټ بجلي به 9.5-10,000 به نور زیاته شي په دې نه علاوه صوبایي حکومت دوی دلته هغه جوړ کړی دی یو فنډ جوړ کړی دی چې یو څو په سواد کې په دیر کې ډېر جوړېدی شي د 100 د 120 د 200 هغه دا شیزونه چې را یو ځای کې دا خو ډېر لوی شی جوړېږي د صوبې هم هغه د آمدن دی او عوامو ته هم دغې فایده رسي بلکې چې صوبې چې کم دي هغه د انډسټري دپاره د ورکې په کم قیمت باندې دلته به کارخانې راشي او خلکو ته به روزګار میلاویږي